الیکشن شوی دی او دې قام دې ولس چې هر چاته خپله رای ورکړې ده موږ له هم پکار دي چې د هغې احترام وکړو او ریاستي ادارو له هم پکار دي چې د هغې احترام وکړي دا به ډېره د شرم خبره چې دنیا ګوري زمونږ الیکشن ته دنیا ګوري یورپ ګوري امریکا ګوري خلیج ګوري او دا کومه ډرامه روانه ده نو دا زمونږ په جمهوریت هم قدغن دی زمونږ د جمهوریت ضرورت هم بیا نشته بیا د عوامو د اوټ ضرورت هم نشته او بیا د الیکشن د ډرامې نه دي پکار دا بیا بندول پکار دي بیا به دا خلک د جمهوریت نه دومره بیزاره شي چې دی به بیا بل طرف ته باندې نوم هم په خوله نه راځي ځکه چې د بدتره جمهوریت هم د هغه ښه مارشل لا او ډکټرشپ نه ښه دی خو دا خلک ولې تاسو په دې باندې مجبوروئ نن دیو د خپل سر سودا باندې دلته ناست دي که ستا دا مطلب وي چې زه به دا الیکشن غلا کړمه د عوامو دا حقوق به زه غلا کړمه نو موږ ورته کولا ووایو چې یا دا مرکه دا جګړه یوازې د پی ټي آی نه ده دا د باجوړ د ټول ولس غلا ده د باجوړ د ټول ولس مرکه ده او زه په افسوس سم وایم هغه خلکو ته چې چا د اغلا ته چې کوم دی بړې راواري دي چې ما ورته مخکې ویل چې دیو هر څه د اقتدار دپاره کوي دیو هر نوم د اقتدار دپاره استعمالوي ما به چېرته ویل ملګرو چې دیو بړې راوالي دي خو د غلام یوه طریقه یي د غلام یو تمیز یي لاري چاګي صاحب ولاړ دی د دیو په ریکار کې یو کس به غلا کوله غلا بیا کوله نو هغه غلا دوکاندار به ولاړو دوکاندار خو به دننه و بار به چې کوم دی غوړي به په دغه باندې ایښودي په هغه شوکیس باندې په دې ښار کې یو رامنډه به یې کړه دغه د ستي یادومه بل څوک نه یادومه هغه په ښکاره باندې شی روان کړ ویل دا ویل ما پټ کړی خدای ته باګه غلا داسې نه وي تا چوره ورته اعلان کړی دی په هغه سیاست لعنت ویم دی به څنګه عوامو ته مخامخ کېږي هغه سړی به څنګه عوامو ته مخامخ کېږي او په عوامو کې به د هغه احترامي زه په دې نه یم به حیثیت یو سیاسي ورکر زه ځان څه شرمېږم چې موږ ته به خلک وایي موږ ته به ولس وایي موږ ته به عوام وایي چې ستاسو سیاست صرف دغه لپاره و چې دا عوام مستعد کړي او ته چې راخېږي دا ته ظلم کې زیاتې کې او ته چې د یو کس په وینا باندې ملګرو چې یو کس په وینا باندې اوس چې کوم دی ایس پي صاحب چې شاته دغه وتړي دا سټارونه وتړي نو ستاسو نه تپوس کومه چې دی به د پولیس د افسر سره څونه ډېر زیات وفادار به یې که نه دا کاله چې نن څوک دا شید له تړي دا سټار خدای دې تباه کړه په دې تم پې او زم پې مو تاسو پې پې شئ چې دی به عوام خبره نه کوي هلته دی به قام خبره هلته نه کوي دا به دلته هم نوکرو بیا به دغلته هم نوکري کوي چې د باجوړ قام ای غیرو پښتنو تاسو غلام لیږل غواړئ که تاسو آزاد سړی لیږل غواړئ تاسو د دریو کسانو په مشوره سړی لیږل غواړئ که عوامي سړی جمهوري سړی باجوړی نو بیا ملګرو حق ټول عمر چې کوم دی دا غلا شوی دی او حق په سوال نه غوښتې کېږي حق دپاره به ټول عمر قرباني ورکول غواړي ورکوئ قرباني که نه شئ ورکولی دا ما پرون ستاسو قیادت ته ویلی او نن یې موته ویم پرون مې ویلی او نن یې موته ویم چې که ستا کیپیسټي ته زه ګورم که ستا دا حال و انشاءالله عوامي نیشنل ګوند به د پي ټي آی د ورکر نه مخکې راوځي او دا به ورته بې زه کښېم په دیو باندې یوازې دا سوال لرې دا ډرامې دې دیوبند کي سوال په بل ځای کې پروت دی ریحان شهید کړی شو ریحان زیبو نن دغه ورځ وه زموږ څخه د هغه نه د نظر د اړولو لپاره بله ډرامه یې شروع کړه دا ډرامه هم دې سنبال کړه نن ورځ مې وه د سره د ریحان شهید د باجوړ د ټول ولس طرفه
دا ډیډلاین و چې په 10 د جنورۍ به هغه قاتلان موږ ته په ګوته کې چې هغه قاتلان دا نه شي ښودلی دا یې بل کار شروع کړو چې زما د ورکر زما د عوامو نظر بل طرف ته راواوړي هغه به م راته ښې او دا به م ښې کې اوښان نه به بړه کېږي خدای ته وګوره رسول ته وګورئ دا څنګه جمهوریت دی دا څنګه چې کوم دی انسانیت دی دا څنګه ډیموکراسي ده په داسې جمهوریت لعنت وو موږ ټول که دغه جمهوریت او بیا دا زمونږ خرچې چې وشولې نو که ستا خامخا دا په کار و چې راپکې دې ټاکو نو بیا د عوامو د خرچو د الیکشن د ډرامې ته څه ضرورت و بیا که په دې کې کم ملګري شهیدان شوي دي د دې چې ریحان شهید کړی شو دا هم ریحان که هر چا شهید کړی دی که پر څوک شهید شوی دی خو کم سے کم هغه د الیکشن په ریالۍ کې شهید شوی دی درې دونه شهداو زموږ بیا څه ضرورت و د دې هیرو د دغه څه ضرورت و ملګرو جرګه ناست سره زه هغې له ورځم خو ستاسو ورته تسلۍ دپاره د پي ټي آی ورکر د تسلۍ دپاره موږ به نن مزیري موږ سبا مزیري او ستاسو چې څوک پورې یاستئ موږ به د دا